الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاضرینو عزتمندو مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو او امزولو
دا چې نن موږ او تاسو د دې جلسې کلی د ګړۍ مسجد کې د الله رب العزت په دې کور کې راجمع یو، نو د دې سبب او باعث تاسو ته واضح دی او معلوم دی چې ګڼې خوشحالۍ الله رب العزت په دې موقع یوځای کړي دي. یو زمون خوږ او درون مشر عمرګل اجي صاحب الله رب العزت پاغي باندې ډېر احسانات کړي دي. یو عظیم احسان په الله په د اخر عمر کې بلو موکه چې په دې وخت کې بیا الله یو ځل دا موقع په لاس ورکړه چې لاړ او عمره وکړله. دا او د کور والا دواړو سره دین ګوره، دا یو ډېر لوی سعادت او ډېر لوی نیکبختي ده. بلخوا د یو دو بچو د قرآن عظیم ختمونه مو چې یو د حاجي صاحب زوی د حاجي صاحب نوسی د ساجد خان زوی او بل د آدم خان استاد زوی چې دی قرآن عظیم تکمیل ته رسولو، نو دام یو ارمانو یو خوشحالی و. الله رب العزت دا ټول خوشحالی په دې موقع یوځای کړي. مسلمانانو اصل خوشحالی امدادا او په دې خوشحالی دل پکار دی. په دنیا کې څوک یو ځای ته ځي، څوک بل ځای ته ځي د دنیا د حصول لپاره، یا ورته ملاو شي او یا ملاو نشي. خو څومره سفرونه چې دي دی سفرونو کې ثواب نشتا، مباح دي. په دنیا کې صرف 3 سفرونه دي چې هغه انسان کوي، نو پاغي باندې انسان ته اجر او ثواب ملاوي. نبی علیہ السلام فرمای لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. تاسو سفر سامان متړی په دې خیال چې هغه ځای زمانو پې کې به ډیر ثواب ملاو شي. ټول دنیا کې یو شان عبادت دی، یو شان مساجد دي، کده جلسې جمعات دی او کده مانکې دی او کده جانګيري دی او کده پیښور دی او کده کراچۍ دی او کده پاکستان دی او کده افغانستان دی. د دنیا په هر ګوټ کې چې جمعاتونه دي نو یو حیثیت کې دي. دا نشته چې دی جمعات کې موږ ډیر ثواب دی او په دې بل کې به کمی. صرف 3 جمعاتونه داسې دي چې پاره کې منځ هغه د نورو جمعاتونو نه افضل دی او بهتر دی. عبادت د نورو جمعاتونو نه افضل دی او بهتر دی. یو د الله نبی وی دا زما جمعات یعنی مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم، او دویم مسجد حرام او دریم مسجد اقصی. دا 3 جمعتونه داسې دي چې ډیر خوش نصیب انسان به، خوش قسمت انسان به چې الله ورته د دې ځای د حاضرۍ توفیق نصیب کړي. په مسجد نبوی کې صحیح حدیث مطابق یو منځ په 1000 باندې دی. نور جمعتونو کې 1000 منځونه او کا مسجد نبوی کې یو منځ دغه یو منځ فضیلت ته سیوا دی. په مسجد حرام کې یو منځ په 1 لاکھ باندې دی.
دغه شان بیت المقدس کې هم باعث اجر او ثواب دی په قباء کې 2 رکعات مونځ مسجد قباء کې د عمره ثواب لري دا فضائل شتا خو سفر د دې 3 جمعهتونو لري چې لري نه ولا سړی زم ثواب دی مسلمانانو څومره سفرونه چې دي هغه صرف د دنیا د پاره دي دا سفرونه هغه دي چې دې سره الله د انسان دنیا هم خیسته کوي او الله د انسان آخرت هم خیسته کوي بیا خصوصا د حج په ارادت لل د عمرې په ارادت لل بیت الله ته او مسجد نبوي ته د دې ډېر سعادت او لوی نیکبختی ده یو حدیث کې راځي رسول الله سلام فرمای تابعوا بین الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب یوبل پسیو کئی حج و عمرہ که حج تتلے نو عمرے تلارشا که عمرے تتلے نو حج تلارشا او کتوے چه پیسے لگے گی مال لگے گی دولت لگے گی پرواہ مکوا ولی فإنہما ينفیان الفقر والذنوب زکا دا دوارا دا انسان غریبیم ختمی دا انسان گناونم ختمی دے سر دا انسان غریبیم ختمی گی او د انسان گناہونم اللہ پاک ختمی تو چه عجیبه ده دیکھے خو پیسے او لگے دے مال او لگے دا دولت او لگے دا نو انسان خکارا خبر ده چه غریب شو خواورا چه کم انسان د خدای پلا رکے د حج د پارا یا د عمره د پارا کم پیسے او لگاولے دے با پویم نشی دا اللہ با آغام ورکی او دا غین سوابم ورکی فإنهما ينفيان الفقر والذنوب او دا د انسان گناہونم ختمی خوا دیر گناہگار انسان دے دیر لولی گناہون تشوی دی چکل د خدای کور تلال او رب العالمین د گناہون ماپیو غواړي اللہ پاک تا وجاړي اللہ اللہ نو دے د حرم نه واپس دا سے پاک را روان شي لکه څنګه چې دے د مورنا د ګنا نه پاک پیدا شوو دا سے صفا ستر واپس را روان من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه الله نبی فرمائی چاچے دا اللہ د رضا د پاره حج کا خو حج دا سے غره چې نه په حج کې جما وکړه او نه په کې ګناه وکړه حالت د احرام کې دی واپس د حج نه را رواني دا سے صفا ستر را رواني کيومن ولدته امه لکه څنګه چې د مورزه غولیو د ګناه نه پاکو نو د قشان صفا ستر د خدای له کور نه را رواني څومره لوی ثواب دی څومره لوی سعادت دی او نیکی خو پرې دا چې څومره نیکی یو غټلې کله کله نه پوهه خلک لاړ شي کنه نو هغه ته بس پلانی ځای له تلم پلانی ځای له پرې دا وزینا منګه تمرګرو ویل چې چکر لزو مې لاړ وشو خو شرط بدای چې ګوره واپس به جمع الحرم ته راځو که جمع پاتې کیږي دا چکر نه منظور ماته غار حرا تلاړو وی غار سور تزو غار سور باندې لګ وخت ډیر لګي ما وتل ز غار سور ته نظم ز واپس حرم ته زکه چې غار سور ته یو مزرانه لاړ نو زب سوک مون خودی پس راغلی دا کوشش پکار دی چې مزدر نه پاتې نشي حرم کې مسجد نبوي کې مدینه کې مرګري ول جامعۃ الاسلامیه کې ما ته ویل چې موږ سره بشپې لازم زمنګ جامعه به وګوره زمنګ زیب ویني مدرسه به ویني ما وتعالى یرا دی حرم نه مو بوزي
نو نه خیر مرګري خوشحاليږي مې زوبه خو په دې شرط چې د سار موز به بیا ماسخوتن به زو د مانځه نه بعد سار موز به بیا په حرم کې کو مرګري ویل دا کار زما دی راوستل زما دی واقعي چې د سار بانګ شروع شو ماته زه چې زو چې راووتو بس ګاډي خوال تار ټیم رواني ګاډي ته وختو لا جمع ته ډېر ټیم پاتې چې موږ بیا د مسجد نبوي کې ناستو مې چې دا چکه د سړي نه مشو نه بیا په څوک سکے دا یو مونځ چې تا ته په لکونو ثواب پای کې ملاویږي ډېر خلک لاړ شي نو هغه بیا په بلډینګانو کې منځونه کوي یو کس راغی ما ته وایي مولانا صاحب ما چې وایي څه مزې مو کړې ما یې ولې وایي بس نږدې بلډینګ دی راشئ منځو کې بیا ځئ وایي موږ خو دا 2 منځونه په خپل بلډینګ کې کوو نو ما ورته ویل مزې که نه دلته اډو پاتې شي صرف خوراک څښاک کوئ او نور دلته کښېنئ دا لازمي خو نه چې بولډینګ لري خامخا ته لاړ شي شپې له ځئ او سار چې موږ له راځئ اډو ځئ ما ټوله ورځ دلته یې ما دغه خرچې هلته به هم په هوټل کې کوې او دلته هم کوه دې هوټل ته ورپورې وځه او خوراک پکې کوه بیا راځه خبره مې دا کوله چې ثواب دی که هېڅ هم نشي کولی ستړی شوې طوافونه نشي کولی نفلونه نشي کولی ستړی شوې دغه شان کېنه او د بیت الله ته ګوره دا هم تا دپاره ثواب دی چې کېناستې که نه بیت الله ته ګورې والله که سړی په کتو مړېږي صرف د بیت الله ته ګوره دا قتل هم ستا دپاره ثواب دی په دې هم ثواب میلاویږي د حرم کې کېنه هم ثواب میلاویږي پاک ځای دی د الله کور دی دې باندې په هغه ناست هم ثواب دی نو خبره مې دا کوله تابعو بین الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب یو بل پسې وکئ حج او عمره حج دې کړی دی نو عمره وکړه که عمره دې کړی ده نو حج وکړه دا یو بل پسې کوه او چې چاله الله پاک وس ورکړی که نه د دې مثال خو د خاورې د خوند دی چې یو پیره سړی عادت شو که نه بیا خو وس هر وخت چې دی نو هلته ناست که وس یې نه کېږي نو زړه یې هلته یي سوچ یې هلته یي یو شاعر ویلی یا راحلین الی البیت العتیق لقد یا راحلین الی البیت العتیق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا اے خلکو چې تاسو بیت الله ته لاړئ تاسو چکرو لګو تاسو د خدای د کور دیدار وکړ نو تاسو جسمانی لاړئ منګ روحانی لاړو څه مطلب تاسو بدنن لاړئ وسمون خو زمون وس نشته منګ بدنن نشوتلې خو روح هم الته دی فکر الته دی دماغ الته دی سوچ الته دی انا اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد راحا منګ دلته ناسیو د تقدیر کې بنئ عذر بئی وس بنئ بے وسی بئی او الله پاک کوئی څوک چې د عذر د وجې نه پاتې شوی دی نه دی تلی نو داسې دی لکه چې دی تلی دی دی د هغې تل عمره ثواب سره ثواب کې برابر دی په حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام جہاد ته میدان جہاد کې سفر کې صحابو ته وایي چې اے صحابو په دې مدینه کې داسې سړي دي چې تاسو چرته ځئ په کمې ډیرۍ ورخیږئ په کم میدان ورځئ چرته دشمن باندې حمله کوئ څنګه اجر چې تاسو ته میلاویږي دغه شان اجر هغې خلکو ته میلاویږي چې مدینه کې په خپلو کورونو کې ناست دي هغې ته هم دا ثواب میلاویږي صحابو یا رسول الله څنګه هغې ته ثواب میلاویږي چې هغې موږ سره په دې سفر کې شریک نه دي راغلی نه دي څنګه به ته ثواب میلاو شي دا الله نبی ورته وایي بالکل کور کې ناست دی او ثواب میلاویږي ثواب کې تاسو سره شریک دي ځکه چې هغې معذوره دي د هغې بدنونه کمزوري دي څوک په سترګو ړانده دي څوک په خپو شل دي نو جهاد خو هسې نه کېږي دې کې خو نظر ضرورت راځي دې کې خو د منډو تړلو ضرورت راځي خپې چې نه وي نو څنګه به انسان لاړ شي هغه معذوران چې هغې
بیماران دی په کټونو کې پراته دی په کورونو کې ناس دی هغه د زړه نه یو الله پاک خبر دی چې کله ته هغه نه مخه اخلې نو د هغه پړه کې بس تیریږي که نه تیریږي نو الله رب العزت خو انسان له د هغه په نیت اجر ورکوي د هغه په فکر اجر ورکوي دغه انسان چې مدینه کې ناس دی تاسو سره مجاهدینو په اجر او ثواب کې شریک دی غزوه تبوک ته صحابه تلل جهاد ته رسول الله ور سره دی چونکې تبوک ډېر لري پیاده تلل نه کېدل ایله د سورلۍ ضرورتو څه خلک رالل د الله نبي ته وایي یا رسول الله مونږ جهاد ته روان یو مونږ ځو خو وسم نشته دی سورلۍ را سره په کور کې نشته نو د الله نبی که منگ له سورلۍ را کولی شي سورلۍ را لراکه چې منگ جهاد ته لاړ شو د الله نبی ورته ویل چې کمې وي نو هغه خو ما تقسیم کړي دي نور شته دی نه نو مهرباني وکئ تاسو خیر دی مه ضعیف تاسو پاتې شئ تاسو ته زما اجازت دی چې پاتې شئ کله چې دا مجاهدین جهاد ته روانېدل دغه جزان ولاړ دی د خپل کور ته واپس زیو د سترګو نه اوښکې روانې دي الله د هغې تذکره کوي ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه وتولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون اے نبی پاغ خلقم گناہ نشتے چه تا خوال راغلیو تا تیویل چه منگ لسورلی راکا قلت لا اجدو ما احملکم علیه تا ورتویل چه ما سر سورلی نشتے چه تاسو لی درکم تاسو جہاد تا پلار شئی نو خیر دے تاسو پاتے شئی وتولوا واپس روان شول واعینهم تفیض من الدمع او دا غیسترگو دار والد اخکو دا وجنا جڑلی پا دی خبرا حزنا اللہ یجدو ما ينفقون پا دی خپاو چه ولی نمومی اغا پیسے چه ننے پا دی موقع کی خیرات کی ننے پا دی موقع ولگئی زان لسورلی واخلیو جہاد تلارشی اے نبی اغا خلق چه کور تا پا جڑا روان دی اللہ دا غی دڑنا خبر دی نو اغا گناہگار ندی زکا چه اغی مجبور دی دای وس نشته دی نو باز خلق دا سری چه دا غی دڑنا یو اللہ خبری او بازو الله ډیر وس ور کړی دی کنه خو کته ویل چې ما سره زمکه ده نو دی بره پسې ماښام را رسېدلی چې پیسې څونه دي د جومات دپاره نه وي د مدرسې دپاره نه وي د خدای د کور د حج دپاره نه وي د عمرې دپاره نه وي د بل غریب سوالګیر دپاره نه وي خو که ځمکه خرڅوي نو بیا به څه چل کوي پیدا کولی شي که بل یو څوک وایي چې ما سره ګاډی دی او زه په نیم قیمت خرڅومه ضرورتمن یم دی به ورپسې ورسېږي بس خبره کوه چې زه درنه والم که بل څه مارکیټ دی دکان دی هغې دپاره تیار دی دا پیسې بیا دی غریب نه دی پیدا کولی شي خو چې کله د الله د دین تقاضا یي نو بیا دی غریب دی د ده وس نه کېږي د دې سړي د حال نه م الله خبري چې دا بانېګر زه پیژنم الله الله خو بهرحال چې یو سړی تلی دی نو دا مه وایې چې ما عمره کړې ده ما حج کړی دی وس دې کېږي بیا بیا حج ته لاړ شه وس دې کېږي بیا بیا عمرې ته لاړ شه که ته وایې چې پیسې لګېږي فإنهما ينفيان الفقر دا حج او عمره د انسانانو نه ګناهونه هم لرې کوي وذنوب غریبي هم لرې کوي وذنوب او ګناهونه هم لرې کوي دواړه خبرې صفا کوي مالدار به هم شي او د ګناه نه به پاک هم شي کما ينفي الکیر خبث الحدید والذهب لکه څنګه چې د لوار هغه انګیټی او څنګه چې د زرګر هغه اور د وسپنې او د سرو زرو نه هغه خیرې ختموي صفا زر پاتې شي صفا وسپنه پاتې شي خیرې ته وسوځولی شي دغه شانه صفا انسان پاتې شي ګناهونه ته ورجولی شي غریبي ته لرې شي الله یې مالداره کړي رزق ورکولو والا خو الله دی که نه
ګناهونه هم د انسان معاف شي. هر نیک عمل کې ګوره دوه صفت دي، یو د انسان درجه بلندوي، یو د انسان ګناه معاف کوي. زمونږ خو کمی دا دی که نه چې نیکي راته بلکل تاڼې ته تلل ښکاري، جیل ته تلل ښکاري، دا راته بس ګرانه ده. نیکي کوه، ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی کې دا کمال دی، نیکی ګناهونه سوځوي او ختموي. حدیث کې راځي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى الرمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. پنځه ټیمه منځونه او د رمضان دا د جمعې منځونه او د یو روژې نه بلې روژې پورې دا مینځ کې چې کوم وختونه دي چې کله سړی پنځه ټیمه مونځ کوي، بیا د جمعې مونځ کوي، بیا د رمضان روژې نیسي، د مینځ کې که کوم واړه ګناهونه شوي دا په دې اعمالو صالحو سره ختم. دومره کمال پکې الله پاک اچولی. الله الله. نو نیکو اعمالو کې دا پیدا ده. دا درې سفرونه دي چې د بیت الله، د مسجد حرام، یعنی چې مسجد حرام ہوتا ہوئی، مسجد نبوی او مسجد اقصی دی تا سفر ثواب دی. باقی ټول جماعتونه دا په یو منزل دی. یو ځای کې دینی پروګرام دی، هغې لزینو د هغې پروګرام د وجې نه ثواب به درته میلاو شي. لکه اوس دلته اجتماع او ته خپل جماعت نه راغلی، دلته څه له راغلی؟ بیان اورېدو له راغلی ما. نو ټیک ده، دا ته بیان له راغلی، نور جماعت دا هغه یو شی دی، تا ته په دې نیت ثواب میلاو شي. او دا سفر شته بیا. رحل جابر بن عبدالله الى عبدالله ابن انیس مسیرت شهر فی حدیث واحد. دا خو موږ سره قدر نشته، اعلان هم راته وشي او منت هم راته وشي چې ختم دی راځئ به او بیان دی راځئ به، او موږ چې سلام وګرځو نظر وتښتو، د درس وخت کې موږ وتښتو. خو چې د چا سره قدري که نه، جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ دا عبدالله ابن انیس رضی الله تعالی عنہ خواته یو میاش سفر کړو د یو حدیث اورېدو دپاره. یو میاش صرف سفر کړو، اول ته چې ورسید نو یو حدیث صرف واورید، بیا را روان شو. یو حدیث دپاره یو میاش سفر. په یو بیان کې موږ څومره حدیثونه اورو، څومره آیاتونه اورو، موږ ته نه یو تیار. سفر د میاشتې پرېږده چې د ګینټو نه دي، د منټونو خبرې دي، او د چا خو د سکندونو خبرې دي، او بیا هم تیار نه یو. الله دې د دین اهمیت زمونږ پړه کې پیدا کړي. بهرحال مسلمانانو دا د الله عظیم احسانو. په حاجي صاحب او د ده په کور والا او د ده په نوسو باندې ګور باندې چې الله رب العزت خپل کور ته بوتلل، ورسره دا د الله لوی نعمت دی چې شکر دی د ده نوسې او د ده مطلب دروارز وي، هغه چې کم دی نو قرآن عظیم تکمیل ته ورسو. دا د الله یو بله خوشحالي ده. دا هم ډېره لوی سعادت دی چې د چا بچی قرآن عظیم خلاص کړي، که هغه نارینه اولادي که هغه زنانه اولادي. ان اولادکم من کسبکم، څنګه چې انسان له په خپل عمل ثواب میلاویږي، نو اولاد د الله نبي وایي ستاسو د کسب نه دی، د اولاد په عمل هم ثواب میلاویږي. دا هم ډېر لوی سعادت دی. د اولاد په ګناه باندې به مور او پلار نیولی کېږي چې تا ولې دل ادب نه ورکړی، ولې تعلیم نه ورکړی، د هغه په نیک عمل به مور او پلار ته ثواب میلاوي. الله الله. ان اولادکم من کسبکم. حدیث پاک کې راځي من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاج یوم القیامه ضوءه احسن من ضوء الشمس. چا چې قرآن عظیم اولستا، بیا پاغې کې چې کوم احکامات دي پاغې باندې عمل وکړه، د دې لستون کې مور او پلار تبا یو تاج ور په سر کړی شي چې د هغې رڼا به د نور د رڼا نه هم ډېره ښایسته وي. دا اجر او ثواب صرف د مور او پلار دی، او هغه نور دا که په یو کوټه کې رابند شي نو بیا به څومره تیزه رڼا وي. د الله نبي وایي دا اجر او ثواب د والدینو شو. البس والداه. مور او پلار له ځکه چې دا محنت د مور او پلارو، هغه دا بچی مجبوره که چې شابه سبق ووایه. که موږ خپلو بچو ته دا ونه وایو
نو دا خو په خپله خوښه نه راځي، کله به پیسې ورکې، کله به ورته غوسه کې، کله به ورته منت کې، کله به ورسره څه دم د لاسه کې او رالیږې به. نو دا بیا چې وروسته پوه شي بیا به درته دوا کوي، خو دې وخت کې خو چې راځي نو جاړي او پړه کې تا نه ډېر خپوي چې ګوره دا پلار ولې مالیږي، دا مور ولې مالیږي، دا چې دی نو ما سره ظلم کوي، زیاتې کوي، ما ته نه یادېږي او دا ما ته وایي چې ته به ځې. دې وخت کې خو په دې په ځان نه پوهېږي، که سکول لیږي هم په زور به لیږي، پیسې به بیلې ورکوي، منت به بیل کوي او کله به غوسه کوي، کله به څه کوي، او که مدرسې لیږي هم دغه شی دی. نو د دې مور او پلار له به الله اجر نه ورکوي چې هغه دومره تکلیف برداشت کوي، دومره مشکل برداشت کوي. د الله نبی وایي دا ثواب خو د والدینو دی. فما ظنکم بالذی عمل بهذا، اوس تا اندازه لګوه، دا په حساب کې نه راځي. اوس څه ګمان دی ستاسو په هغې کس باندې چې کوم په خپله په قرآن عمل کړی دی، لوستی دی، عمل یې پې کړی دی، هغه له به الله کم مقام ورکوي. خو دلته شرط دا دی ګورې، من قرأ القرآن وعمل بما فیه، چې قرآن یې ولوسته او عمل یې پې وکړه. دلته پریشانی دا ده چې اول خو لوستو والا نه راځي چې قرآن ته کینې او قرآن ولولي، او که راشي نو بیا د عمل کولو والا پکې ډېر کم دي. تش لوستونکي ډېر دي، د عمل خبره چې راشي بیا نه کوي. ډېر داسې خلک دي چې هغه قرآن په سینه کې دی، قاری دی، ترجمې سره قرآن ویلی، پوهیږي، او ته به نه وایې چې دا قاری دی. فرض مونځ به نه کوي، فرض نفل خو ډېره لرې خبره ده، فرض به نه کوي. او دی قاری صاحب، داسې قاری صاحب څه به څه وکړي. رسول الله سلام فرمایي د معراج په شپه باندې هغه څه عذابونه لیدلي وو. یو عذاب یې ولید، یو سړی پروت دی او بلې سر ته ولاړ دی، او د دې ولاړ سړي په سر کې یو لوی لاس کې یو لوی ګډ دی، د دې پروت سړي د سر له راخلاص کې دا مازغې داسې ټوټې ټوټې لاړ شي. بیا دا ګډ داسې ورغړي، دی ورپسې چې دی نو روان شي، هغه ګډ چې راوړي چې راځي بیا د دې سړي سر جوړ شوی، بیا ورته دا ګډ راخلاص کړي. په دې عذاب کې بس دا سړی پروت دی او دا بل ولاړ دی او دی دا کار کوي. نبی علیہ السلام ډېرې تماشې کړې وې، یو پکې دا کړی و چې اخر کې بیا تپوس کوي چې دا څوک و؟ وایي دا چې پروت و دا حافظ قرآن و، د په سینه کې قرآن و، خو عمل یې په قرآن نه و. وینام عن الصلوات المکتوبه، د فرض منځونه نه به وده و، فرض مونځ به نه کو. نو دا د هغه سزا وه. ډېر کرته د قرآن لوستونکی وایي قرآن به ورباندې لعنت وایي، ولې چې الفاظ به وایي عمل وخت راشي عمل به نه کوي. الله رب العزت دې رحم وکړي. اوس خو وروره کار ډېر خراب دی. زکات فرض دی، منځ فرض دی، روژه فرض ده، حج فرض دی. دا خو هغه احکامات دي چې الله رب العزت فرض کړي دي بغیر د عذر شرعي نه، په یو حالت کې د دې معافي نشته. او ډېر خلک داسې دي چې بس الله دې رحم وکړي، په دې کې اوامر دي، په دې کې نواهي دي، هغه اوامر به منې، د هغې نواهیو نه به ځان بچ کې. د دې دپاره راغلی چې دې باندې خپله زندګي برابره کړي. نن قرآن زمونږ په دماغو کې شته، نن قرآن زمونږ په سینه کې شته، نن قرآن زمونږ په کور کې شته، نن قرآن زمونږ په جماعت کې شته، درس د قرآن کیږي، لیکن منلو والا ډېر کم دي. هغه مخکې ورځو کې څه علما راغونډ شو، ما ته مې ویلي ته به راځئ، یاره د دې قوم څه فکر وکړو؟ ورځ په ورځ باندې چې دی نو حالات د ملک خرابېږي، د کلي حالات خرابېږي، پریشانیانې دي، جګړې زیاتې دي، مرګونه زیات دي، شوکې زیاتې دي، ډاکې زیاتې دي، ظلمونه سیوا دي، بې حیايانې زیاتې دي. د قرآن تعلیم خو هم څه کم نه دی. په هر جماعت کې که نه نو دویم دریم جماعت کې درس شروع دی، او وایي دم قرآن ویلی دی، دم قرآن ویلی دی، سینه کې قرآن هم وي. قرآن چې د کوم مقصد دپاره راغلی او خفه نه شئ مسلمانانو،
هغه مقصد موږ شاته کړی دی او په دې ځان له دوکه ورکوو چې تلاوت خو موږ کوو که نه نو بېشکه چې د تلاوت ثواب شته خو په دې ګوره د غاړه نه خلاصېږي چې تا صرف قرآن په تلاوت باندې یو زر ځله خلاص کړی یو سړی دی د مانځه الفاظ ورته یاد دي او دی 15 ټایمه د مونځ د الفاظ ځان سره دوهراوي خو اودس نه کوي او مونځ ته نه ودرېږي او مونځ نه کوي نو تش په دې الفاظو باندې به سبا د اخلاص شي ټیک ده چې دکې به د قرآن ایتونه یي په دې کې د حدیثو نه ثابت دعاګانې دي د دې ذکر د دې دعاګانو ثواب به میلاو شي خو د مونځ هغه ګناه خو د په غاړه پاتې ده که نه مونځ یې خو نه دی کړی که یو سړی قرآن وایي اقیموا الصلاة دا په قرآن کې بار بار راځي مونځ نه کوي او قرآن کې دا ټکې وایي واتو الزکات وایي او زکات نه ورکوي قرآن کې د الله احکامات وایي او هغه نه مني قرآن کې نواهي لولي او هغې باندې عمل نه کوي او دی وایي چې ماله به م الله اجر راکوي مسلمانانو قرآن داسې ووایي دا خو د مولانا صاحب صرف خلی کلام خو د رب العالمین دی چې کم امر راشي په زندګۍ کې نه چې ډایرکټ موږ په هغې عمل شروع کړو کم نهي راشي په زندګۍ کې نه چې ډایرکټ موږ د هغې نه ځان منع کړو چې کم حکم راشي هغه زموږ په عمل کې نه چې هغه حکم منل شروع کړو د هغې تعمیل شروع کړو داسې طریقې سره قرآن ویل غواړي والله چې ته ګوره دا معاشره سمیږي که نه سمیږي مثال په طور قرآن کې چې الله خپل حق ذکر کړي ورپسې د والدینو حق دی ډېر خلک داسې دي مونځ هم کوي تلاوت هم کوي خو مور او پلار ته دومره پریشانوي که نه چې پردی کس ښه دی هغه به ورسره ګزاره وکړي او د خپل اولاد نه تنګي قرآن وایي مونځ کوي د رب حکم مني روجې هم نیسي والدین ته په اور کې ولاړ دي ډېر رونه داسې دي منځونه هم کوي روجې هم نیسي حج له هم لاړ شي خیرات صدقه هم کوي خو که خور ته خپله حصه غواړي نو بس دشمني ورسره کوي خو خپله حصه نه ورکوي دي که نه دي خور وایي چې زما حق نو دا وایي چې دې خو زه په شرمونو وشرمولم چې دا زما نه حق غواړي بس دې سره زما غم هم پاتې زما خادم پاتې زما ټول تعلق ختم دا هم ځان ته مسلمان وایي او دی هم وایي چې ما نه تکبیر الله فوت نشي موږ هر څه کوو خو خفه نه شئ خپل عادت زموږ نه بدلیږي د بادشاه او د وزیر مقابله راله بادشاه ورته ویل دا ادب چې دی نو دا په طبیعت باندې غالب کیږي او وزیر ورته ویل چې بادشاه دا عادت د انسان نه وځي نه که ته ډېر ادب ولور کې خو چې کله مقرره شي نو دا عادت پې غالب شي او ادب بیا وروستی شي باچا ورته ویل زه به درته پریکټیکلي وښیم مخامخ به ویني چې ادب به پې غالب شوی وزیر وی زه به هم درته وښیم بادشاه پیشوګان ساتلي وو شاهي دربار کې او هغې له دا تعلیم ورکړو چې پیشو به راوغوښت هغې له به لاس کې شمه ورکړه پیشو به په دې دوه خپو کېناست او دا یو خپه به یې داسې نیولې وه پای کې به شمه نیولې وه شمې ته به تیلی وو بله به یې کړه او بالکل چې تر څو به چوټي نه وه ورته میلاو شوې که ګنټه به وه که دوه پیشو به دقه شان ناسته وه هغه خپې کې به هغه منباتي داسې پرې مخکې خپه کې لاس په شان نیولې وه او رڼا به یې کوله بادشاه ورته ویل وزیر راشه د پیشو کار دی ورانې چته پی جوټه کړي ماسته جوټه کړي ترکاري ګنده کړي او کله یو ځای ته منډه کړي کله بل ځای ته کله منګکانو پسې منډې دې سره خواري وشوه محنت وشو دې پیشوګانو له وګوره په لاس کې شمې ورکړي دی او دا شاهي دربار کې پیشوګانو منباتۍ نیولي دا یو جدا سرو پکې وګوره څنګه چې دی نو ادب غالب شو په طبیعت باندې ورانې ته ووته اوس دی کې دا ښه خوی نه رالل وزیر ورته ویله بادشاه ما له به لږ مهلت راکې زه جواب اوس نه در کوم هغه ورته وی ټیک ده بله شپه به بیا دا پیشوګي راولې وزیر چاته وویله چې هلکه ما له منګک په کار دی خو ضرور په کار دی ښه ما له به یو منګک ژوندی راولی منګک یې پې ونیو ژوندی او په تار باندې وتړه نستوڼي کې پټ راوسته پټ بادشاه ته وایي چې ورشه بادشاه صاحب
حکم وکړه چې پیشوګي راولي او شمع ولا ورکه زه تعالی به جواب در کوم ته به نن ګورم چې دې کې څومره ادب دی ادب غالب کیږي او کته به غالبه کیږي بادشاه پیشوګي راوغوښتل شاهي محل کې ودرول منباته او شمع ولا ورکړې ورته وی وګوره کنه وزیر ته اوس تماشا کوه هغه د ترخ نه د نستونې نه منګک را بار که تارې پکې اچولی او داسې پرېښود چې د دې پیشوګو په هغې منګک باندې نظر ولګېده نو هر یو پیشو چې ده نو هغه منباتي بیا نه و هغې غورځولې و په منګک یې ور ټوپ کړو قریب و چې هغه ټول شاهي محل کې هغه هر څه ور اغستی وې ورته یې ودلي ده تا ورسره څومره خواري کړې وه څومره محنت کړی و څومره ځان کړولی و خو منګک یې نه ولیدلی چې منګک یې ولید هغه هر څه باندې اوبه واړولې که نه وزیر بادشاه ورته وی وزیره بلکل دې وګټله ښه بلکل ستا خبره حقه ده ته ورته 100 ځله تقریر وکړه 100 ځله بیان وکړه خو خدای به چې تخادي راولي که نه بیا راولي بیا به د دې په خلکو پته ولګي چې ته به غم راځي که نه به راځي بیا به د دې پته ولګي بیا وروره چې څه یې خوښه یې هغه کوي بیا که د جومات استاد ورته وایي چې دا ناروا دي مه یې کوه بیا وایي مړه د دې استاد په هر څه کې کاري ښه دی په خپل جومات کې ولې نه کیني یاره چې دی موږ پسې دلته لګېدلی دی هغه تا چې په جومات کې به 2 دړۍ سر خوځو که نه نن هغه چېرته لاړ هغه تا چې به ویلې دا خبرې صحیح دي د الله په حکمونو کې او د رسول الله سلام په طریقو کې زموږ د دواړو جهانو کامیابي ده هغه چېرته لاړې هغه دومره ادب هغه دومره محنت هغه په سین لاو شو د ډېر وخت خبره ده زموږ د کلي ته یو وخت کې چې ته یو ډم راغلی و هغه وخت کې به درس کې ما سره ډېر کسان شریک ماسخوتن کې هغه ډنګ ډونګ اواز راته ما ورته ویله کانو درس خوښ و خپلو کورونو ته به ځئ ښه ګوره دې شي له به نه ځو بلکل جي نه به ځو بیا سهار باندې راته کسانو خبره کوله پای کې یو ملګری موږ سره درس کې وایي چې کله موږ په دې پوله باندې روانو کور ته تلو نو دا ډنګ اواز چې راغی که نه نو دی ماته ته لږ ودرېږه چې دا څنګه چل کوي نو چې بیا پکې قربان اواز راغی وایي ما دې د لاس نه داسې نیولی او د زما نه لاس خلاص کوئ زه خو د نه لاړم قسم په خدای دې ته به د چا هغه پلار ټینګ شي دغه دی چې لاړم دې ته بیا د چا هغه پلار به ټینګ شي دا رسمونه چې زموږ په دې غمونو کې کېږي زموږ په دې خادو کې کېږي دا ټول خلاف شرع دي ډزې عزت خو بیا منې که یو ځای کې نکاح وه بیا موږ د جومات نه راوتو چې خدای موږ پکې خوږ نه شو منل خو هسې هم نشته چې مه کوئ ډزې ډمتوب ته ورته 100 ځله وایې بیا نه مني ویره جي دا هلکان دي موږ څه وکړو بیا که مشران خفه کېږي خیر دی که مولیان خفه کېږي خیر دی که تبلیغ والا خفه کېږي خیر دی خو میلمانه خفه نشي دوستان خفه نشي خبره مې صرف دا کوله چې موږ ته که ډېر ادبونه راکړی شي خو چې کله داسې مقرره شي هغه هر څه بیا موږ نه هیر شي قرآن داسې یادول غواړي حدیث داسې یادول غواړي چې زموږ هر وخت په دې باندې عملي دا صفت دی الله موږ کې راولي ایو ملګري خبره کولی وي د انګریزان نه دي د دوی یو فارموله د دوی وایي چې کله انسان باندې خوشحالي راله یا غم راغی او د خپل اعتدال د حالت نه بدل شو دا منټل دی دا لیونی دی موږ ټول لیوني یو دماغي په غم کې بیا موږ په ځان نه پیږو په ښادۍ کې بیا موږ په ځان نه پیږو وروستو بیا زموږ سوچ راځي چېرې دا کار خو موږ ښه نه دی کړی نو لیونی نور څه ته وایي خو دغې ته یې وایي که نه خبره بلکل صحیح کړې ده صحابه او پیغمبر علیه السلام هغوی به په داسې حالت کې د شریعت پابند و الله اکبر حدیث کې راځي په جهاد کې د یو زنانې بچی شهید شو چې بچی شهید شو نو دا زنانه برقې چولې ده چیلې چولې دی او راله په هغې شهداو کې خپل شهید بچی ګوري هسې په ایمان یې ووایي چې زموږ خویندې میندې زموږ زنانه خبرې شي د خپل بچي د مرګ نه بیا یې چیل ته خیالي لوپټې ته خیالي پیزار ته خیالي سړو ته خیالي د خلکو چغو ته خلکو ته بیا خیالي څومره چغې وباسي پاسیږي او راغورځېږي او بس یو حل شروع کړی هغه زنانه الله اکبر را روانه ده مکمل پرده کړې ده او څوک د هغې اواز نشي اورېدی هغه په هغې شهداو کې ګرځي خپل شهید بچی تلاش کوي چا په صحابو کې خبره وکړه و یره د دې ښځې د زړه ته حیران شه چې دا دومره سخته صدمه ده دومره لویه حادثه ده چې بچی شهید دی او لا روکه دی پته هم نه لګي
او دا دومره په پرده کې ده چې هېڅوک د دې سترګې هم لیدی نه شي، دومره په پرده کې ګرځي. هغې زنانه یو اسویلی وکړه، هغه وایي نو چې لاړ د دنیا نه شهید شو، خو زما زوی شهید شو، نو زما نه دین څنګه لاړ شي، زما نه حیا څنګه لاړه شي؟ الله دې دا صفت په موږ کې پیدا کړي، الله دې موږ د دین پابند کړي، د دین د احکاماتو پابند کړي. اوس خو په خدای یقین وکړه موږ مولیانو له خولې وشلولې په تقریرونو په بیانونو، د عمل میدان چې کله راشي، د عمل موقع چې کله راشي، نو بیا کار ډیر خراب وي. قرآن داسې ویل غواړي، بچو له داسې تعلیم ورکول غواړي، داسې ادب ورکول غواړي چې هغه 24 غنټې د شریعت پابند دي. په دې طریقه تعلیم دا بیا تعلیم دی او دا بیا پیدا ورکوي. بهرحال دا د الله عظیم احسان دی چې یو طرف ته حاجي صاحب سره د کور والا وینګوره د عمرې نه رالل، بل خو یې د بچو ختمونه دي. الله دې داسې خوشحالي هر وخت په موږ او تاسو راولي، هر مسلمان باندې د الله دا خوشحالي راولي. څومره بختور به چې الله خپل کور ته بوځي، څومره بختور به هغه انسان چې کوم انسان د هغه بچی یا نوسی زوی یا لور هر څوک چې کشران د هغې قرآن ووایي، دا د خوشحالۍ د پاسه خوشحالي ده. الله پاک فرمایي وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کوي حج او عمره د پاره د رضا د الله. حج لتلی نو هغه پورا کا، که عمرې لتلی نو هغه پورا کا، خو څه د پاره؟ لله، د پاره د رضا د الله. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، که چرته تاسو بند کړی شوئ د حج یا د عمرې نه، د بیمارۍ په وجه یا د دشمن په وجه یا د سفری مشکلاتو په وجه، لکه دی وخت کې کله کله پابندي شي نشي تلی بھائی، یو ځای کې بند شوې نو احرام به نه فرانیځې. ولا فما استیسر من الهدي، ولېږئ هغه چې اسانۍ د قربانۍ نه، قربانی به ولېږئ کله چې هغه حرم ته ورسي نو البته احرام پرانیځې ولته حلال شي. ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محلا، مخروي سرونه معنی احرام بنه کولاوي، سر بنه کټاکې تر دې چې ورسیږي قرباني زید حلالۍ ته. نو چې هغه ورسیږي او ته پوه شې چې حرم ته ورسېده نو بیا د هغې نه بعد سر کټاکه او احرام کولاو کا. بیا چې بل وخت مقراله نو بیا به چې دی نو ته حج له بیا دوباره لاړ شه، عمرې له بیا دوباره لاړ شه. دا خو ته لاره کې بند شوې که نه بیا به بله پیره لاړ شي. نو بهرحال خبره مې دا کوله، خوش نصیب انسان هغه دی چې هغه الله خپل کور ته بوځي. دا خو به ډېر کم خلک وي که نه، په دې خلکو کې خوش نصیب هغه دی چې رب العالمین خپل کتاب ته کښېنئ. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بهتر په تاسو کې هغه څوک دی چې چا قرآن زده که او بل ته یې وښوده. الله دې موږ په بهترو خلکو کې راولي او الله رب العزت دې زموږ تعلق د خپل کتاب سره پیدا کی او الله دې زموږ مینه او محبت د خپلو کورونو سره پیدا کی. په دنیا کې اول کور بیت الله دی، ټیک شوه، ورپسې دویم بیا بیت المقدس دی او مسجد نبوي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړی دی. نو که هغې جوماتونو ته نشئ رسېدی که نه، نو دا خو هم د هغې شاخونه خو دي که نه، که نه دي؟ نو کم سے کم د دې سره به مینه کوو که نه به کوو؟ دی خپل جومات ته، هر جومات چې تاسو ته نږدې دی 15 ټایمه جمع ته حاضرېږئ چې د قرآن درس پکې کېږي، درس کې کښېنئ، د احادیثو درس پکې کېږي، هغې ته کښېنئ، خپل بچي ورته رالېږئ چې د دې جومات سره دې مینه وي، د دې د وجې نه به د الله حرمینو ته ورسئ. او چې دې جومات له نه راځئ خفه نه شئ نو تا ته به الله دا موقع کله هم در نه کړي چې ته هغې ته لاړ شي. او که لاړ شي نو لاړ شه که نه، ډېر خلک لاړ شي ته هم پکې لاړ شه، لاړ به شي را به شي خو پیس به هم نه وي، هېڅ به هم دې نه وي کړي. نو خلک خو هر سړي ته حاجي صاحب وایي او هر سړي ته د عمرې مبارکي ورکوي. عمره او حج ډېر ګران شی دی. ګران مطلب دا نه ډېر کم خلک کې صحیح ادا کړي. څوک محظورات د احرامو کې دم پې واجب شوی، څوک د چا د سره عمره ماته شوي، حج یې مات شوی، د ځانه خبر نه. دا پته خواله لګي چې هلته یې کله و چکرې دي. ډېر خلک داسې چې هغه پکې 2-3 ولګوي، یاره بس دی بیا هلته کښېني. زموږ شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه فرمایل، موږ سره یو کس ناستو، زرالم بلډینګ ته وایي، هغه و ما ته وایي چې تا طواف وکړم، ما ورته وایي چې ما چې تا وکړې ما خو 2-3 چکرې ووهلې، ستړی شوم، بس بیا مې پرېښود، رالم ته. الله مالک دی، دا ډېر شی دی، دا د خلکو حج دی. ما ویل چې دی به هم کور ته لاړ شي، موږ ورته ډېر ویلی چې نه شم پوره کولی، دا و چکرې به څوک وایي، حج کې خو ګڼئ که نه.
او نو ډېر خلک داسې چې هغې بیا برای نام لاړ شي او راشي، خو چې کم سړی دلته د دې کور باندې میني د الله په عبادت میني نو هغه هلته چې راځي که نه دومره ځان یې ستړی کړی چې ته به حیران شي. هغه دمه نه کوي، خوب نه کوي، خوراک نه کوي. زمونږ استاد تورډیري شیخ عبدالحی صاحب رحمت الله علیه اوس وفات شوی دی، تېر کال د بخاري شریف ختم کې موږ سره و. یو ملګري د هغه تذکره کوله، وایي دی عمرې ته لاړ په رمضان کې. نو هلته چې دی رش د وجې نه هغې چې ته اجازت نه غواړې نو تا داسې اعتکاف ته نه پرېږدي، او چې اجازت غواړې نو ډېر په شپارسونو ډېر په ګرانه به تا ته موقع میلاویږي، او هغه سره ټایم هم نو وسیله راورسېد خپل بیګ کې کېښود، حرم کې بولډینګ هم نه ولیدلی او نه ولتلی، بس وایي ما دا کافي دی. نو هغه ملګرو خبره کوله، وایي زه ورسره میلاو شومه 3 ورځې او 3 شپې وایي هغه خوراک نه و کړی، د حرم نه بار نه راوته، صرف آب زمزم به څښل. وایي ویلې خوراک ما ورته چې زه ډوډۍ له راوړم، وایي ډوډۍ راله ځکه مه راوړه چې بیا د سړي او د سماتې ته ضرورت پېښېږي، او چې بار وځم نو بیا به راته دی وایي چې مه راځه، ځکه هغه بنګړی غونې ورسره نه و که نه چې دا د اعتکاف والا دی. وایي 3 ورځې او 3 شپې هغې خوراک صرف آب زمزم باندې به په یو ګیلاس هغه وړوکې غونې د هغې په هغې به یې ګزاره کوله. ما ورباندې ډېر وس وکړه، ما ته وایي چې نه بیا ضرورت پېښېږي او د سماتې ته به وتل غواړي. داسې په نافي الله خلک شته. بیا وله ما ډېر په زور باندې چې ته هغلته هغه افغانۍ ډوډۍ میلاویږي، دا نورې خو ډېرې کلکې که نه لویه ډوډۍ هغې هغه مې راوړه، وایي داسې لږه غونې ترې وخوړله، هم په احتیاط یې خوړله چې یاره بیا به چې دن او د سماتې ته تل غواړي، لکه زه یم چې بس په دې حرم کې دننه یم او ډوبار د وتو ضرورت را نه شي. وایي ما ورته ویل چې یاره جي خیر دی نو که لږ ایثار کړی نو، وایي ما ته وایي چې ایثار مې کړي نو لکه لږ وروسته به راشم، خو اعتکاف مې ماتېږي که نه، زه یم چې اعتکاف مې مات نه شي. نو خبره مې دا کوله چې شوق د الله په دین مینی او د الله د دین شوق په زړه کې هغه هلته بیا نه خوراک ته ګوري نه څښاک ته ګوري. د ډېرو خلکو د خپې پکې وپړسېږي چې هغه شپه ورځ منډې او طوافونه او عبادتونه یې پوه شوې، او دا یو جدا کیفیت وي چې زه نو چې څوک تلي دی ته اندازه لګي چې زه یم ستا د دې زړه نه به یو دا زړه به د جوش وي او ژاړې به، او چې راځې نو به د هغې نه سوا بیا د جوش موقع سړی وایي چې لکه بیا به م یو موقع داسې جوړه شي چې زه به بیا د حرم ته راشم، زه به بیا د الله کور ته راشم، بیا د سړي د راتلو ړتې نه کېږي. دا الله چې څوک خوښ شي نو الله یې خپل کور ته بوځي. نو د دې جومات سره مینه کوئ، مانه د خپلې محلیر جومات چې دی د دې جوماتونو خدمت کوئ، او دې جومات کې د قرآن تلاوت کوئ، د رب العالمین عبادت کوئ، او د الله نه غواړئ نو الله به حرمینو ته هم بوځي. خپل بچو تعلق د جوماتونو سره پیدا کړئ، د مدرسو سره پیدا کړئ، دنیا به هم ښایسته او آخرت به هم ښایسته. الله دې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اوس به انشاءالله د بچو ختمونه وشي، هغې نه بعد به بیا دعا کوو انشاءالله.